أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. د سورة عنکبوت 45 یعنی 45 آیات ای او سپاره د 20. دغه آیات مطلب دا دی چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او بیا د هغه وارثینو داعینو ته وایي چې دا کوم وحی ما درلږلې ده او دا کوم وحی نن د قرآن په صورت کې موجوده ده، لہذا د قرآن وحی درلږم نو دغه و خلکو ته تلاوت ک، دا و خلکو ته ورور ووه، زما د قانون دا مجموعه تر دوی ورسم. او دا قانون صرف د تلاوت لپاره نه وي، دا قانون چې هم هر څوک جوړي، دا قانون د دغه څه دپاره وي چې پر دې باندې عمل وسي. او الله تعالی د خپل قانون چې انسانان به پنځکه کې څنګه ژمن تري، کم کار به کوي کم به نه کوي، د هغې دپاره د قانون مجموعه قرآن مجید راولږل. اوس په دغه قرآن مجید کې موږ ته حکم دی چې تاسې دغه قرآن مجید کې غور او فکر کوئ او ښه یې زده کاسته او بیا یې عملي کاسته، یعنی په کردار یې ثابته کوي، په عمل یې ثابته کوي چې تاسې د قرآن پر قانون باندې عمل کوئ او کې نه کوئ. مثال قرآن منې کړی چې درواغ مه وایه، بیا که ته له هرې پالټۍ سره له هرې شعبې سره تعلق لري نو درواغ نه دی ویل پکار. نو دغه نمونه د یوه بل خبرې بل نه رسول، په امانتو کې خیانت نه کول، نو د قرآن چې کم تعلیمات هم دي نو چې کم اډر حکم کوي نو هغه پر ځای راوړل و دغه ته د قرآن تلاوت ویل کاږي. او نظام الهی قائمول، د قرآن نظام قائمول، لکه څنګه چې په لمانځه کې ځننه زندگی د مسلمان ده نو داسې زبان دی زندگی هم د لمانځه غوندې جوړول، نو دغه اډر دی او دغه حکم دی او دغه د الله تعالی قانون او دغه د الله تعالی نظام او دغه د الله تعالی نمونځ به تاسې له بې حیاییو، له بدو کارو او له منکر ځاخه تاسې راوګرځئ. هر هغه کار چې ټول خلک یې بد ګڼي، ټول خلک یې ګناه ګڼي او بیا یې هم کوي خو بد یې ګڼي، نو که تاسې یاره د الله و قانون ته غاړه کښېښوده نو الله تعالی به هم د ده نمانځه او د دغه بهر زندګۍ د نمانځه جوړېدلو په وجه تاسې راوګرځئ. که چیرې تاسې دغه نمونځ او د الله تعالی قانونو له دغه بدو او بیکارو له بدیو له ردیو نه راوګرځولی نو بیا معنی دا ده چې ستا پر دغه قانون د الله باندې چې قرآن مجید دی پر ده د عمل نشته، لیا ستا په نمانځه کې دورې طاقت او دورې اتارټي نه لري چې تا له بې حیایۍ او له بدو کارو څخه راوګرځي. نو به هر حال چې کم ته ستا په نظر کې بد دي نو له هغو راګرځېدل دا د الله تعالی د قانون تقاضا ده. او بیا به د الله تعالی تر هر چا مسر کړی وي، تر هر چا بلوی وي، داسې نه چې په خولو ووایي چې الله اکبر الله سب سے بڑا ہے الله لوی، نه، د زندګۍ په هره معامله کښې به الله تعالی تا تر هر چا لوی کړی. که چیرې معامله د مور او پلار آله او د الله د حکم سې ټکر خوړلو، تضاد یې لرلو، الله ولې کوه او مور پلار ولې مه کوه، یا الله ولې مه کوه او مور پلار ولې کوه، نو په دغه ځای کې بیا مور او پلار حکم پرېښودل دي، د الله حکم راخیستل. که چیرې تا ته د کور مشر، د کلي ملک، هر څوک چې درته ووایي چې ته دغه کار کوه او هغه د الله تعالی له حکم څخه ته وتلي او د الله د حکم خلاف وي نو بیا دغه کار پرېښودل او الله تعالی خبره منل و دغه ته الله اکبر وي. بله خبر د پالټۍ لیډر، د قوم مشر، د ملک مشر
عالمی دنیا لیډر د ټولې دنیا سوپر پاور کچیره وتا ته د یو کار حکم وکي او هغه کار د خدای د کتاب خلاف وي د الله تعالی د قانون خلاف وي ته پر هغه یا ویلای سي او یا به وایي او پر هغه انکار کول و دغه ته وایي چې الله تعالی تر ټولو لوی دی. نو بیا تا په عملي زندګۍ کې الله تعالی لوی وبلل. اوس دغه کارونه چې کوي سختې ګالې د الله تعالی پر قانون باندې عمل کوي دا کمې سختې سته د الله د قانون اپلای کولو دپاره دا کمې سختې د الله قانون د لاګو کولو دپاره دا کم قانون د الله چې ته پر ځان لګوي او دا کم قانون په معاشره کې راولي د کم قانون چې ته دعوت چلی او د کم د الله قانون تر هر چا لوړ بولي او تر هر چا یې زورور بولي او په عملي شکل یې وښکارئ په دغه کې بیا څه سختې تکلیفونه مصیبتونه درله الله تعالی زه در په خبر هم یم وینم د هم پازنم د هم وایس ریکارډینګ هم کاږي ویډیو ریکارډینګ هم کاږي برای راست لایو باندې د زوینم لکه د پوهې د پار لایو سیدا نو دا تر دا د هم زیاته زه صفا او سترا د ځمکې په تل کې او که په اسمان کې زه د وینم او په هر کار د خبر یم نو لما د نه بد پټ دی او نه د شر عذاب پټ دی. الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.